زما چې کم دراتلو مقصد دی او چې کم مقصد لزه دنیا ته راغلیم داغي مقصد کې د کامیابی او هغه مقصد برقرار پاتې کېدل داغي ذریعہ با تعلیم او تعلم د قران کریم چې قران کریم خوريږي زده کول کېږي او نور ته خودل کېږي نو دا دین با ژوندې وي دا الله تعالی دا دین اسلام دا به ژوندې وي نو قران کریم زده کړه او خودنو باندې نور سيزونه غالب نشي د قران کریم د قیامت رس چې دا یوم التساؤل یوم السؤال یوم المطالبه دا د قیامت رز دا د مطالبو رز دا الله به د خپل حق مطالبه کوي پیغمبر به د خپل حق مطالبه کوي قران کریم به د خپل حق مطالبه کوي الله تعالی به د خپل نعمتونو مبارک تپوس کوي الله تعالی چې کوم حکمونه را لګلي دي د هغه حکمونو مبارک و تپوس کوي ما او تا یو بل نه تپوس کو چې مونږ د چا حق ضایع کړی هغه به زمونږ نه تپوس کوي زما حق چا ضایع کړی زه به د هغه نه تپوس کوم ما چا پسې خبرې کړې دي هغه به زما نه تپوس کوي ما چا پسې غیبت کړی دی په هغه غرض به تپوس کېږي ما په چا تهمت لګولی دی په هغه غرض به تپوس کېږي ما به چا پسې چغلي کړې ده د قیامت رز یوم التساؤل یوم التساؤل په هغه غرض به تپوسونه کېږي تپوس بکیږي قران کریم چې دی دیوم تپوس کوي د خپل حقونو مبارکي د خپل حقونو مبارکي با دا قران کریم تپوس کوي دا الله کتاب دی نو الله تعالی به د مبارکي تپوس کوي او قران کریم با پخپلا دا الله صفت ته قران کریم دا الله صفت ته نو قران کریم با پخپلا هم تپوس کوي خپل او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله را لګلو صحیح ده په پیغمبر علیہ السلام الله را لګلو قرآن د پیغمبر په خلی خلقو ته رسیدلی دی د قرآن کریم تعظیم د قرآن کریم عزت دا د پیغمبر عزت دی د قرآن کریم ناقدری دا د پیغمبر ناقدری ده دغه قرآن الله پیغمبر لور کړو او خلقو ته پیغمبر بیانو نو چې یو قاصد یو استاد هغه څوک راولېږي یو استاد څوک سکی راولېږي او یو سړی د هغه استاد خبره ونه مني هغه استاد خپلم خپشي او چې چاره لګلې غوم شي خپشي استاد وي زما دور مخنو او چې چاره لګلې هغه د زما مخونه کو قرآن کریم الله تعالی را لګلې د نبی علیہ السلام په ذریعہ او موږ ته را لګلې سالم انسانیت ته را لګلې ټول انسانانو ته نو دا درې واړه دای به تپوس کوي الله به خپل کتاب باره کې څه کوي تپوس کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به وایي
چې ما راوړو نو تپوس بکئی قرآن با پخپل اموی کده چا قرآن کریم سره تعلق برابرو دنیا کی ور سره جوړا وا سیو سره جوړا وا د قیامت پرز د دې دریو رپورټونو نخلاص شو د الله تیم غوخته نشتا د پیغمبر تیم غوخته نشتا د قران کریم تیم مطالبه نشته د پاس شو کدی دریو کې یو راګیر کو نو کبه سر کی خکری نو هغه چې کمندونو بچ کېدلې نشي بچ کېدلې نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم بارہ کی فرمائلی دی مختصر جملہ کی نبی علیہ السلام ہوئی القرآن حجت لک او علیک القرآن حجت لک او علیک قرآن کریم بدیا اونیوی او یا بدی قرآن کریم خلاص کی قرآن کریم چې دین یا بد قیامت پورز ستا د پاره خبره کوي یا به پتا باندې کوي یعنی قرآن کریم د قیامت پرز غل کیږي نه بل حدیث مبارک کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د صله رحمه د قرآن کریم بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو دروجی بارکی چار یو بد قیامت پورز وئی علی من وصلنی وصله الله علی من قطعنی قطعه الله قرآن کریم با آواز کی وینا بکی علی من وصلنی وصله الله یا الله چې چا د قیامت په ورځ ما سره وصل کړو د دنیا کې ما سره جوړ شو دنیا کې ما سره جوړ کړو وصل قرآن سره یو ځای شو قرآن کریم سره یو ځای کېدل الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ تعالی قرآن کریم کے فرمائی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ اللہ تعالی قرآن کریم کے فرمائی اتَّبِعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اللہ تعالی قرآن کریم کے فرمائی اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ولا تتبعوا من دونه اولیاء لا قلیلا ما تذکرون د قرآن کریم سره وصل چې ده هغه قرآن کریم کلک نیولې چې چا قرآن کریم به د قیامت په ورځ باندې وایي د قیامت په ورځ به قرآن مجید وایي څوک په وایي دا الله تعالی په دربار کې با قرآن ولاړوي او قرآن به دا خبرو کی چې الا من وصلني وصله الله یا الله چې چا ز پاللم نو نه او پالا چې چا نیره مازغه جوړی کار نه کوي چې چا ز پاللم نو الله نه او پالا علا من وصلنی یا اللہ من با قرآن سنگ پالو دا قرآن کریم پالل آیا دا قرآن خکولولی چه منگا قرآن کریم خکول کو دا قرآن کریم پالل آیا پا قرآن کریم باندی قسم کولی چه منگ پا قرآن سوکو قسم کو دا قرآن کریم پالل آغا پسخات کی گرزولی دا قرآن کریم پاللو سے مطلب دے اللہ تعالی دا قرآن کریم دا پاللو بارکی وئی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ کلک اونیوا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ
ټینګي ونیوا چې کوم درته وحي کړی شوی ده. او الله تعالی فرمایي واعتصموا بحبل الله، دا الله رسای باندې منګولې ولګوئ، دا الله پر رسای منګولې ولګوئ. یاره جی پدی باندې مازغه کار نه کوي چې کلک ونیوا نو داسې به کلک نیو او منګولې په ولګوا نو الله منګولو لګولو د کلک ونیولو مطلب سره الله تعالی وی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. قرآن کریم پسی پسی روان شئی. قرآن کریم دیستا سود جوان امام وی جوان سوی امام وی د امام نه چې سړی مخ کې سجدا او یا رکوع کې نو منځ کیږي. د قرآن کریم دا د جوان امام کوي. لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، دا الله او د پیغمبر نام مشروطان کیږي ما چې الله او پیغمبر نام مشروطان شي او دا غین لکس شي مخ کې شي څه شي مخ کې شي چې قرآن کریم کې یو خبر لیکل دا او دې ځای کې یو سړی وای یاره زه ګولډ میډل یافته یم او یاره چې ما ایم فیل کړی ما چې کم دی نو ډبل ایم اے کړی او ما پولیټیکل ساینس ویلی دی او ما غټ تعلیم کړی. دا خبره دې ځای کې دی دور سره نه لګي. دی الله له مشورې ورکوي چې الله تا ته چې کوم دی نو د سن 2000 دنیا معلومه نه وه نو ای الله په دې خپله مسله دې لږه نظر ثاني وکړه. دا تا چې کوم قانون مقرر کړی د زندګیو دا تا چې موږ لا د ژوند تېرولو یو طریقه مقرر کړې وه نو دا اوسني دور سره زمونږ نه لګي. موږ لږ برتلی یو موږ لږو لکه نعوذ بالله الله او پیغمبر ښکته پاتې شوي دي او موږ د هغې نه لږو ایډوانس یو سیو ایډوانس یو منگا لگ بارتلیو. قرآن کریم چی نیوی نو دی نیولو مطلب داده چی قرآن وی کوانو کوائیے چی وی می کوانو می کوا بس دو اوکا مکا اختیار دے چاہدے دا قرآن کریم دے چی قرآن کریم یو خبر کئی چی وی مانا نو وی مانا چی قرآن کریم وی دادا سیدا نو آغا دا سیدا چی قرآن کریم وی سود حرام نے سود سدے حرام نے نو اس پا زدا نواما چی یرجی زمنگا ننسبا طول دنیا چی دانو پچا چلی گی پسود باندې چلیږي او په بینکارۍ باندې چلیږي نو که زه د سود نه رستو کېږم چې نو د دنیا نه ډېر رستو پاتې کېږم. یاره جی قرآن کریم دا وایي چې زنانه دې پرده وکړي او که زه زنانه اولا پرده ورکوم نو بیا زه د دنیا نه رستو پاتی کی گما نزدی وجنا منگ دا قرآن کریم دا حکم منلے نشو منگ باجی کم دنو اللہ لمشورہ ورکو چھ بدی خبر نظر ثانیو کا دا خبرہ دی دور سر مناسبہ ندا. قرآن کریم دا کلک نیولو مطلب دا دے اتبعو وَاتَصِمُوا اتَّبِعُوا لَا تُقَدِّمُوا. بس لنڈا دادا چی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. ما داسی د ژوند تیرولو نظام را لګل دی الکتاب الو د بادشاہی لیکل شوی آئین
الکتاب باندې پونه شو الکتاب د بادشاہ لیکل شوی آیین او دستور دا قرآن کریم دا الله زمکا اسمان باندې بادشاہی د چا ده دا الله دا زما په 5 فوټه وجود باندې بادشاہی د چا ده دا الله دا زما په لس مرلی او کنالګي کور باندې بادشاہی د چا ده الله تعالی دا زما په کلی باندې بادشاہی د چا ده دا الله دا زما په ملک خدا داد باندې بادشاہی د چا ده اللہ دا جی زما پری سالمہ دنیا بانے بادشاہی دا چاہدا اللہ تعالی دا فتعال اللہ الملک الحق ویسا شیخ سے ابراہیم اللہ تعالی و فرمائل چی شیخ القرآن دے پینڈے و فرمائل چی حضرت سے بمانا کولا چی بادشاہی اس دی نال ٹک دیئے بادشاہی اس دی نال ٹک دیئے بادشاہی چا سر لائق دا پخواب یو کاکا نظمون ویل جماعت کی ناغب دا سی ویلم ویلوی دتا سر خائی گی لوی دی شان دے اللہ او منتظر دی دا فرمان والا جہان دے اللہ لوی جدا وکبرہو تکبیرام دا نبی علیہ السلام اعلان اول دعوت اول چھ نبی علیہ السلام تو اولنے دعوت ورکا نو دا کمی خبر دے اگر دی خبر دے چھ وربک فکبر وربک فکبر دار تربیت والا رب چه دے نو دے دا خلقو پا ذہنونو کی دا خلقو پا زڑونو کی او دے دا خلقو پا کورونو کی دا خلقو پا غم خادائی کی دا خلقو پا سیاست قیادت کی دا ارچانا غٹ کا دا ارچانا ایسا کا تکبیر رب چھے انسان پا دی 5 فوٹا وجود کے با دا شیطان قانونا نوی دے انسان پر لس مرلی او کنالگی کور کی با دا چا خبروی دا اللہ تعالی خبروی دے انسان پر ماحول کی با خبر دا چا اوچتوی دا اللہ اوچتوی انزلنا الیک الکتابا یا اللہ زمان بتو بھئی داسی قانون اللہ تعالی را لے گل رے بالحق چھ بالکل مناسب دا ہر دور سارا حق دے گا نا بالکل مناسب دا ہر دور سارا کہ یو سڑے دا یونان فلسفہ پیش گئی یو سڑے دا مزدق فلسفہ پیش گئی یو سڑے دا کارل مارکس نظریہ سکئی پیش گئی یو سڑے باسونیزم پیش گئی بل سڑے پاپولر ایجوکیشن سکئی پیش گئی بل سڑے فیملی پلاننگ پیش گئی او بل یو سڑے چدے نا پولیٹیکل سائنس پیش گئی بل یو سڑے سیوکس و شہریت پیش گئی اگا بالکل نامناسب دی دا اللہ کتاب بالکل مناسب چھ سنگ پکارو اکا شانتی اللہ را لے گلے دے حق دی تو ہوئی بالکل مناسب دا دور سارا او بالکل مناسب دا خلقو دا ضرورت سارا سلام راو لے گا چر دی کتاب صفتو نہ کوا بس دیل میں راو لے گا چر دی کتاب مدح وایا دیل میراو لے گو چر دی کتاب صفتنا ثوابنا خلق توایا صرف پدی بخلاسی گی نانا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ دا خلق بمینس کی چی بادشاہوی نو دا کتاب بوی لتحکم بین الناس بما اراک اللہ دا قرآن کریم سر برشتہ
هغه په دې باندې جوړیږي وصل د قران کریم دا دی چې قران کوم فیصله کوي نو د قران د فیصلې په مقابله کې نه ځان منم نه جهان منم صحیح ده ګرانه نه ده آسانه ده هیڅ ګرانه هم نه ده خو چې کله سړی آخرت مني او الله مني هیڅ ګرانه هم نه ده دا الله تعالی د حکم مقابله کې نه ځان منم او نه جهان منم اگر گویم مسلمانم بلرزم اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله رام که دانم مشکلات لا اله رام دا لا اله الا الله مقصد داو چې دا الله د عبادت مقابله کې د بل چا عبادت نه مانم دا الله د حکومت مقابله کې د بل چا حکومت نه مانم دا دواړه قرآن برغیاتونه دي ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا الله حکومت چې نو دا د الله دی نو هغه حکومت الله قرآن کریم کې را لېږلی دی د قیامت پرز آیات کریمه با زمونږ لاس مونږ ته لاس اچي او مونږ ته به وایي مونږ ته به ابو دردا رضی الله تعالی عنہ ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ یوزل فرمائل ان اخوف ما اخافه کتاب اللہ ان اخوف ما اخافه کتاب اللہ چې د ټولو نه زیات څه د څه نه یریږم نو زه د قرآن نه یریږم زه د قرآن نه څه کېږم وی سنگا وی لا تبقى آیت آمرة الا جاءت فقالت یا ابا الدرداء انی اتیتک آمرة فلم تأتمر بی وی قرآن کریم یو آیات پا ما پس راشی دا قیامت پا ورز او ما تبوئی چې اے ابو دردا ما تا ته دې خبرې حکم کړو چې سود حرام دی نو ولې دې کو ما ته حکم کړو چې د الله تعالی قانون ومانا تا ولې د غیر منلو ما ته حکم کړو چې پرده وکا تا ولې نه کولا ما ته حکم کړو چې غیبت مکوا تا ولې کو انی آتیتک آمرتن فلم تأتمر بی تاول زمان دی منلی ولا آیت زاجرت الا اتیتنی یو آیات من کون کے اغب راشی نماتبو یا ابا الدرداء اے ابو الدرداء انی نہیتکا انی زجرتکا فلم تتزجر بی ما د یو خبرې نه بند کړوي ته ولې نه وي بند شوی وی د قیامت پر چې زه یریږم د ټولو نه زیات نو د دې نه یریږم چې قرآن کریم هغه ما ته ووایي چې ما ویلیو چې وکا تا ولې نه وکړی ما ویلیو منځ وکا تا ولې نه کو ما ویلیو زکات ورکا تا ولې نه ورکو ما ویلیو ان احکم بینهم بما انزل الله چې فیصله به د الله په قانون کوي ته ولې چې کمدنو د غیر قانون ل روان وي ته ولې چې کمدنو برطانوي کوټ او سی والله ل روان وي تا ولې خپل خواهشات حاکم کړیو تاول خپل خواهشات حاکم کړیو تا په خپل زندګۍ کې د انګریزیانو تهذیب حاکم کړو د هندوانو کلچر دی حاکم کړو ثقافت دی هندوانو اخلاق دی انګریزیانو تا چې کمندونو زما ولې نه ومنلې وی زه به جواب ورکو چې آیات ما ته وایي ما منع کړوي ته ولې نه منع شوې زه به ورته بیا سلام زبو ته سلام د قران کریم د ګیری دلو نه ځان ساته
وصلو کا دا قرآن کریم سرام الا من وصلنی وصلہ اللہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ دا اللہ تعالی دے کتاب مقابلہ کی دا اللہ دے کتاب مقابلہ کی خپل عقل خپل چې د عقل نه جوړ دی صحیح ده یو سړی ټول عمر چې کمدنو لکه پارمی چرګان خوړلې دي او یا د غندلو د شړشمو د پالکو ساق خوړل دي او اړولې چې کمدنو پانې د انګلیش دي او ویره وې دي ځای کې مې د الله په دې قانون باندې مازغه کار نه دا د خدای مازغه دي تراش عالم سره کینا چې د الله په دې کتاب ستا مازغه کار کوي کنه کوي تعویل څه شي دي چې توه زما مازغه کار نه کوي دا چې کمونو د ساګو مازغه او دا د انګريز برین واش والا مازغه چې انګريز چې کمونو برین واش کړل وستا او مازغه د الله د کتاب نه پاک وینځلې دي دا الله د قران نه د پاک وینځلې دي او تو ایسا دا اللہ پہ کتاب نہ پوئیگم دا اللہ تعالیٰ پہ کتاب پوئیگی نو قرآن کریم زدکا دا نیکان و عالمانو نے سکا زدکا او احادیث زدکا بیا پہ پوہنشو نماتا ہوا ہے بیا تو ہوا ہے دا اللہ تعالیٰ کتاب پہ بارک با خپل عقل اگر نہ بادشاہ کہے خپل تعلیم اگر با نہ بادشاہ کہے خپل چې کمدنو خواهشات یا د یو تن یا د ډیرو هغه به نه حاکم کوي دا الله تعالی کتاب هغې سره به رشته جوړه کړي هغې سره به رشته جوړه کړي الا من وصلني وصله الله الا من وصلني وصله الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی عارب القرآن قرآن کریم صاف صاف جودا جودا سپین سپین خکارا خکارا خلق تا بیان کئی عارب القرآن اظہر القرآن پاک پاکی ہوا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ صاف صاف قرآن کریم کی شن شن غن غن نشتا قرآن کریم سپینی خبری دی چوسار شوی خبری دی کلاو خبری دی اللہ خودل دے مخلوق خودل دے دا اللہ رب العزت کمالات او صفتون خودل دی دا مخلوق زمواری خودل دی ارسا اللہ جدا جدا بیان کری دی کہ یو سڑے مرشی دا غره پلار حق سره د مور سره د خزي سره د بچوي سره د رونو رسی کنه رسی پاک پاکي ویلي دي حلال سری حرام سری پاک پاکي ویلي دي پجوان کې سکول پکار دي قران پاک پاک ویلي دي دا وکله ویره چې موږ څه چلو کوم ته پته نشته خود ته پته نشته چې ته قران لا ناراضي تو قرآن سره خپل زندگی برابر کا بیا وګوره چې قرآن کریم کې څه شک شته کم شی دی چې قرآن کریم پرې ښودلی دی ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء هر یو د ژوند ډډه چې ده نو هغه پاکه پاکه ویلې ده پاکا پاکا ویلی دا اصڑے چی تاخانه کیو وی چی بیا را اوزما نو بیا را بانی سپرس کیگی روجا وی نبی علیہ السلام ویلی دی چی میاش وینی نو روجا گئی او چی وینی بیا دا اختر نو ماتا گئی یعنی اختر گئی نو بس دی وین منا زبا پسکی ما تاخا پا دبا روجا پرس کی که با نا پرس کیگی زمان مثالم داریں
منګه چې کمونو قرآن نه ځان نه خبرو نو مونږ وایو ګینې چې په مونږ باندې د قرآن احکامات نشته د قرآن احکامات په مونږ نشته قرآن کریم الله وی صاف صاف بیان کړي ذمہواری دي د قرآن مجید با د خپل حقونو باره کې تپوس کوي دا پکې تپوس ته چې په ما باندې ایمان راوړو نو په ما باندې عمل کړو کنو کړی زل ژوند قانون کړم کنوم قانون کړی اور یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسا بھی رسوا کرتے ہیں ایسا بھی ستایا جاتا ہوں قرآن کریم دے پریخودو غیر سره د رشتہ جوړ کړم او د الله کتاب نه د رشتہ کټ کړم قرآن کریم سره رشتہ جوړ کړم خپلم د خپل اولادم د خپل کشرانم د خپل مشرانم د ویلو د زده کولو رشتہ جوړ کړم او د تابعدارۍ او د قانون کولو رشتہ جوړ کړم چې تبل زیتا د غیر الله قانون لروانی او د غیر قانون لفیصله وړي نو قرآن لراوړه تعلیم نه تاسو کا د الله نه ویریږه او چې حق دین واخلا او چې حق دین نو ما اخلا الله نه ویریږه کنه عارب القرآن قرآن صاحب صاحب وای واتبعوا غرائبه او قرآن ناشنا خکولی احکامات تی سم ناشنا دی امن ناشنا حیاء ناشنا خلق بورتا تماشا کی ان الاسلام بدا غریبا واتبعوا غرائبه دا دی پا دی ناشنا و احکاماتو بس روان شئی وغرائبه فرائزه حدوده دا قرآن غرائب اگر نکتی ندی ترکیبی نکتی ندی صرفی نکتی ندی نحوی نکتی ندی دا قرآن غرائب دا قرآن پاک پاک احکامات تی صفا صفا حلال حلال اگڑی حرام حرام اگڑی دا قرآن کریم سر اخپل زندگی تیرہ کی اللہ تعالیٰ وی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ دا قرآن کریم ستاون دا جوان وظیفہ دا او ستا دا قامم وظیفہ دا ذکر اللہ کا وظیفہ دا دا جوان وظیفہ دا دی سر با جوان تیرا والغواری دا دا یاداش کتاب دے چھ سٹیم تو دا وعد کئے نو انہو لذکر اللہ کا دا قرآن زان ترایات کا چھ دے سوئی چې څه ټیم ته فایل اخلي او د غیر الله قانون لفیصله وړي نو دک ټیم کې ته الله رایات کا او د الله کتاب رایات کا چې کلم ته د غیر د قانون جنډي اوچتای او چې کلم ته د غیر اسلامی او د غیر شرعي سیاست جنډي اوچتای نو الله تعالی او د الله کتاب یاد کا ذکر الله کا ہر ٹیم کے دا کتاب یاد ساتا کور کے دے مسئلہ دا کتاب یاد ساتا دا دے رولو کتاب دے او دا دی پا بارکی با اللہ ان تپوس کے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ پیغمبر بوئی اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ زمانی امتیانو قرآن پر خود لے ہو قرآن پر خود لے ہو رونو نن دا دور دا مسلمان سرا اس کمی نشتے یکیو کمی دا اللہ تعالی دا کتاب دا عمل و دا قانون حس کمی نشتے مال دیر فوج دیر عرص دیر خو مسلمانانو سرا دا اللہ دا کتاب عقیدہ دا اللہ دا کتاب یقین او دا اللہ دا کتاب دا قانون کمی چکل دا راغے آغا اللہ دے آغا قانون دے آغا دستور دے آغا دستور دے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ روانا دا خراب دا نزمون دا اللہ رب العزت ندا پاتے
من کې کمې دی خپل زندگی قرآن کریم توقف کول غواړي او د قرآن کریم پرانا کې تیرول غواړي د دې طریقه دا ده چې موږ د قرآن نه ځان خبر کو چې موږ اورو ځان ته خبرو درس د قرآن ته کینو او د قرآن کریم دا مسئلې اورو نو موږ سره ولګي احساس پیدا کیږي چې نه اورو نو څه احساس به پیدا شي چې نه اورو نو څه فکر به پیدا شي چې موږ د قرآن ته تعلیم نه خپل کور خپل جماعت او خپل 24 غنټې خالی نه کو که هر یو تن یو چې موږ نه راځي کم از کم نیمه غنټه هغه د الله کتاب لور کو او په ترجمه باندې وو په ترجمه ځان ته نه خبرو چې دې کې الله زمانه سغواړي دې کې الله تعالی ماته سوې دې کې زما څه ذمہواری ده دې کې د الله څه حق ته دارونو چې کم نه ضروری ده چې زمون 24 غنټه هغه د قران نه خالی نشي کو وکړ ان شاء الله الله هم خوشاله کا چې دومره کې ناشته او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړي یا رب لك الحمد كما انت اهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قونا في رضاك وخذل الخير بناصيتنا وجعل الاسلام منتهى رجائنا الله تعالی زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي آئنده کې د الله تعالی موږ د ګناهونو ساتي الله تعالی زموږ په زړونو کې د قران کریم محبت او د قران کریم مینا هغه نور هم سیوا کی الله تعالی موږ د قران کریم عمل کوون کی جوړ کی الله د ټول مسلمانانو سره د قران کریم احساس پیدا کی کم ختمونه دلته کې شوی دی الله دې خپل دربار کې قبول او منظور کی الله تعالی د ټول سینې قران مجید ته کولاو کی الله تعالی دې زمونږ د عمل په قران باندې آباد کی الله تعالی دې زمونږ د عمل په قران کریم باندې آباد کی الله تعالی دې زمونږ د ټولو ژوند د اسلام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو پرانا کی تیر کی الله تعالی دې خپل رضا ژوند موږ ته نصیب کی ټولو بیمارانو ته الله روغ صحت نصیب کی ټولو وفات شو مسلمانانو ته الله مغفرت نصیب کی ټول قیدیان دی الله په خوشاله باندې راولي ټول مدرسو دی الله حفاظت کی علماء کرام او طلباء کرام الله تعالی دې ټول په خپل رضا کې استعمال کی الله تعالی دې عوام ورونو د دین او د حیا حفاظت کی الله دې زموږ د کورونو زموږ د مدرسو د جماعتونو د مسلمانانو د خاورې حفاظت کی الله تعالی دې د فلسطین د مسلمانانو مرستو کی الله تعالی د مجاهدین مرستو کی الله تعالی د بیت المقدس حفاظت کی الله تعالی د کافر الله سنمات کی الله تعالی د کافر الله سنمات کی الله تعالی د هغه منسوبې د هغه خلاف ورډځي الله تعالی د مجاهدین الله خصوصي مدد کی الله تعالی د هغه هر قسمه حفاظت کی الله تعالی زمونږ رضا شي الله زمونږ رضا شي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه